که واتس اپ استعمالوي نو دا ویډیو تاسو د پاره ده ځکه د واتس اپ له کوشش دا د هغه چې مخبل استعمال کوونکو ته اسانه جوړ کړو نو په واتس اپ کې یو څو اپډیټ دی هغه یو ځای شوي دي هغه سره په دې ویډیو کې شیر کوم خو دا ویډیو معلوماتي ده دا راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته ورسي بل لا چې یو اپلیکیشن اپډیټ راوړي هغه هم د دې لپاره راوړي هغه چې مخبل استعمال کوونکو ته اسانه جوړ کړو او د دې نوي نوي اپشنونه چې دی د دې نه پیدا اوچته کړي اکثر ځینې کسان داسې ویډیو نه ګوري نو سبا ورځ ته مشکله جوړه شي د بیا ګرځي چې دا اپشن چې دی دا پکې سره پاره دی بل لا دی هغه په خپل استعمال کې نه راولي نو هغه اپلیکیشن چې دی د بیا ډېر په مشکله استعمالوي نو په دې ویډیو کې د واتس اپ داسې اپډیټ ښیم چې د هغې سره به تاسو ته واتس اپ چې دی هغه به په استعمالېدو کې اسان شي د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې خپل واتس اپ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ چې څنګه تاسو خپل واتس اپ چې دی دا ځان سره کولاو کوئ نو له پاسه د ګوټه به تاسو ته درې ټاکې چې دي دا به تاسو ته ښکارېږي درې ټاکې چې تاسو ته ښکارېږي هغه به تاسو ووایئ په هغې کې به تاسو راشئ د واتس اپ سیټینګ ته د سیټ ته به تاسو ته زموږ د سکرین ریکارډنګ چې دی دا به هم ښکارېږي موږ د واتس اپ سیټینګ چې دی دا ځان سره کولاو کړی نو دغه شانتې به تاسو د واتس اپ سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ چې څنګه دغه سیټینګ کولاو کړو نو په دې کې به لاندې تاسو ته ښکارېږي سټوریج اینډ ډیټا دا یې لیکلی دی دا ګول دایره ده په دې منځ کې دوه ځایه کټ شوي ده ځینې کسان به په انګلیش نه پوهېږي دلته کې دا کمه خړه شوه دا اپشن چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ چې څنګه یو دا اپشن تاسو کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته راشئ نو په دې کې یو نوی اپشن چې دی دا یو ځای شوی دی د دې اپشن کار دا دی که تاسو ته څوک ویډیو رالیږي یا تصویر رالیږي نو اکثر د هغې کوالټي خراب وي که هغې د هغې طرفه په فل ایچ ډي کې راولیږي خو دلته کې چې تاسو دا اپشن نه آن کړی نو د هغې کوالټي چې ده دا خرابېږي نو واتس اپ والا پکې دا اپډیټ چې دی دا یو ځای کړی دی له پاسه به تاسو لیکلي میډیا اپلوډ کوالټي لیکلي ده نو د دې ځای نه چې دی تاسو ایچ ډي کوالټي چې هغه هم دا کولی شئ چې ستاسو د طرفه یو کس ته ایچ ډي ځي خو لاندې بیا لاندې دا بل اپشن یو ځای کړی دی چې په دې کې لیکلی دی آټو ډاونلوډ کوالټي لکه تاسو چې کومه دغه تصویر ډاونلوډ کوئ یا ویډیو ډاونلوډ کوئ نو د هغې کوالټي چې دی دا به ایچ ډي دا به ځان سره کولاو کوئ نو دلته کې سټینډرډ کوالټي او لاندې ایچ ډي کوالټي نو که ایچ ډي ته کوئ او که بلې ته کوئ که ایچ ډي ته یې وکړه بیا پکې دغه مشکله تاسو ته راځي اکثر د ځینې کسانو سره پیکیج چې دی دا کمي چې پیکیج کمي تاسو په ایچ ډي کوالټي کې ډاونلوډ کوئ نو ستاسو ایم بي چې دی دا به زیاته خرچه کوي خو تاسو ته به ویډیو او تصویر چې دی دا به صفا راځي نو که وائی فای د سره نو دا اپشن چې دی دا په دې باندې آن ساتئ او که پیکیج یو غټ کړئ نو بیا هم دا ستاسو دپاره چې دی دا صحیح دی دغه شانتې په دویم نمبر چې زموږ سره کم په واتس اپ کې یو نوی اپډیټ یو ځای شوی دی هغه د سټیټس په باره کې دی کم کسان چې سټیټس چې دی هغه واتس اپ ته ورخیږي ځکه زیاتر کسان چې دی هغه د سټیټسو شوقیان او هغه واتس اپ ته سټیټس ورخیږي نو چې سټیټس ورخیږي که د دې نه مخکې تاسو کتلی ستاسو سټیټس چې دی هغه 15 سیکنډ ورختلو دغه شانتې بیا نیم منټ شو بیا یو منټ شو خو د دې په منځ کې چې دی دا واپسې نیم منټ له بیا راغلو د ځینو کسانو هغه 15 سیکنډ ختلو مسله به پکې راتله نو اوس واتس اپ والا چې دی دوباره کوشش کړی دی او هغو چې دی دغه یو منټ چې دی نو هغې اوس یو نیم منټ ته ورورسو که تاسو ته اوس ویډیو ورخیجوئ نو هغه به یو نیم منټ چې دی هغه به واتس اپ ته ورخیږي لکه یو نیم منټه پورې چې دی سټیټس تاسو ورخیجولی شئ دغه شانتې په دریم نمبر چې زموږ سره کم اپډیټ دی او په واتس اپ کې دا اپډیټ یو ځای شوی دی نو د دې سره به هم تاسو ته واتس اپ په استعمالېدو کې چې دی ډېر به اسان شي خو موږ ته د اپډیټ چې دی دا نه دی میلاو شوی کیدی شي تاسو ته میلاو شوی ځکه د هغو له طرفه چې دی ځینې کسانو ته دا اپډیټ میلاو شوی دی نو که تاسو په خپل استعمال کې راوستو نو د دې سره به ډېر اساني بل لاس تاسو په موبایل کې به د دې لپاره دویم اپلیکیشن وي چې دویم اپلیکیشن وي نو تاسو به هغه هم ساتئ دلته کې دا تاسو له واتس اپ چې دی دا په دغه یو اپلیکیشن کې کوي هم تاسو میسیجونه کولی شئ هم ټلیفون ته کولی شئ هم هر قسمه کار د دې اپلیکیشن نه چې دی تاسو اخیستی شئ نو د دې لپاره به تاسو ته بل اپلیکیشن چې دی دا به استعمالېدی نه نو دلته به تاسو کتلی په واتس اپ کې چې موږ خپل ملګري ته تصویر سره لیږو د هغې لپاره دا اپشن چې دی دا و دا اپشن به ځان سره کولاو کوئ چې څنګه یې دا کولاو کړو نو دلته کې ډاکومنټس لیکلی دی دا ډاکومنټ چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ څنګه یې دا ډاکومنټس کولاو کوئ نو دلته کې ستاسو ویډیوګان تصویران څه چې ډاکومنټ چې دلته کې تاسو ته هم شو شي بل دلته کې دا نور شیزونه شو کېږي زموږ د موبایل کې چې زموږ سره سنج دی نو په دې کې دا دوه اپشنونه چې دي دا شو کېږي نو کله چې تاسو خپل کولاو کوئ نو په هغې کې به تاسو ته دلته کې دریم نمبر اپشن چې دی دا به هم شو کېږي دریم نمبر اپشن به شو کېږي نو د هغې دریم نمبر اپشن نه چې دی تاسو ډېر پیدې چې دی دا اخیستی شئ اکثر موږ خلکو ته تصویر لیږو یا ورته د کتاب تصویران چې دي دا ورته وکاږو لکه
تصویر وکاږو موږ وایو چې دا لیکل چې دی دا کس ته لاړ شي دا ډاکومنټ تصویر وکاږو نو دلته کې به تاسو ته لیکلی ډاکومنټ سکین لکه دلته کې به ډاکومنټ سکین لیکلی نو ستاسو دغه ډاکومنټ چې دی دا به سکین کېږي که تاسو یو کتاب یو کس ته لیکئ نو په مخه د هغې نه هر یو پاڼه چې دی تاسو تصویر ایستی او هغه سکین کولی شئ او غونډ کتاب چې دی هغه تاسو هغې کس ته چې دی دا لیږلی شي او ښه صفحه چې دی هغه به سکین کوي خو موږ ته حالن ساعت دا اپشن نه دی میلاو شوی خو ځینو کسانو ته میلاو شوی نو تاسو راته ووایئ چې تاسو ته دا اپشن میلاو شوی دی او که نه دی بل دا راته م ووایئ چې ستاسو په دې کې کم اپډیټ چې دی هغه د ټول نه زیات خوښ شو